د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول دا د ایمان اهمه حصہ ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به موږ محبت کوو. او انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ما ته خبره وکړه او دا غي نه پس ویل وذالک سنتي، دا زما سنت دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ومن احب سنتي فقد احبني، چا چې زما د سنت سره محبت وکړو نو د زما سره محبت وکړو. او چا چې ومن احبني کان معي فی الجنه، چا چې زما سره محبت وکړو نو دا به زما سره په جنت کې. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کول د جنت د تلو سبب هم ګرځي. او قاضی عیاض په خپل کتاب الشفاء کې د سهیل ابن عبد الله دستری یو قول نقل کړی دی او هغه فرمایي چې وسړی د الله سره محبت کوي نو د دې علامه دار چې علامت حب الله حب القرآن، چې د الله سره د محبت علامه دار چې انسان به د قرآن سره محبت کوي. او د قرآن کریم سره د محبت علامه دار چې دا به د پیغمبر سره محبت کوي. او د پیغمبر سره د محبت علامه دار چې د پیغمبر د سنت سره به محبت کوي. نو چې 12 د ربیع الاول دی په دې باندې عید میلاد النبی مناوهل دا ټیک طریقه نه ده. د محبت اظهار کې نو په هغه طریقه باندې به اظهار کې چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ښودلې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمونږه دوه اختر دي عیدان، دوه اختر دي. نو یو وړوکی اختر ته مونږ وایو عید الفطر او بل ته غټ اختر وایو عید الاضحی. د دې نه علاوه باقی اخترونه دانشته دي. عید میلاد النبی مناوهل یو بدعت عمل دی. او یهود په دې خوشاله ده چې مسلمانان د دې دوه اخترونو علاوه یو بل اختر مناو کې او بل خوشاله مو کی. او د عمر رضی الله عنه د انس ابن مالک رضی الله عنه په مخ کې خبره وکړه کچارته دا آیات زمون په پیغمبر باندې نازل شوی وي چې الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم اسلام الدین. دا به زمون ډیره د خوشحالۍ ورځ وي، دا به زمونږ د جشن د مناوهلو ورځ وي، دا به زمونږ د پاره د اختر ورځ وي. نو عمر رضی الله عنه ته ویل چې دا آیات مونږ ته پاتره چې په کوم ورځ باندې نازل شوی دی، په کوم مقام باندې نازل شوی دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته دا نه دی ویلي، نو مصلح اعظم کې نه مناوه. بخاری کې د دې روایت دی. عید میلاد النبی دا په شپږمه صدۍ کې ایجاد شو. د دې نه مخکې دا نه صحابه کرامو مناو کړی دی، نه تابعینو مناو کړی دی، او نه تبع تابعینو مناو کړی دی. او دا په مصر کې په موصل ښار کې یو بادشاہ هغه به علماو ته ویل تاسو په خپل اجتهاد باندې فیصله کوئ، د چارای ته ضرورت نشته دی. او څه علما د هغې سره ملګري شو نو هغه هم دا خبره ومنله. نو په دغه زمانه کې د دغه بادشاہ چې کومه درباري علماو هغه دا خبره ایجاد کړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عید میلاد النبی دا مناوه. او په دغه به په کال کې دنیا روپۍ په دینارونو کې تقریبا 3 لک خواوشه روپۍ د به خرچه کولی. نو اسراف یې کاو. او د مصر یو عالم دی هغه وایي چې د هغه نوم دی احمد ابن محمد مصری المالکی، چې وایي قد اتفق العلماء المذاهب الاربعه، چې د دې سلورو مذاهبو د علماو اتفاق دی په دې خبره باندې چې بذم هذا العمل، چې د عمل ګوره ټیک نه دی، د عمل ګوره قبیح دی. د ټول علماو په دې باندې اتفاق دی. نو دا عمل کول او په دې باندې اسراف کول او د ورځ باندې خوراکونه تقسیمول
دا بدعت عمل له وسړی وزره پیغمبر سره محبت کوما نو محبت ادارې چې داغه په سنت باندې عمل وکا محبت ادارې چې بزان کې تقوا پیدا کا بزان کې خشیت الهی پیدا کا او در ربیع الاول په دې میاش کې صرف د خوشحالي اظهار کول د شریعت طریقه نه ده زمونږ د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم رهنما او پیشوا او مقتدا د پیدایش د ورځې نه واخله تر د مرګ پورې د زمونږ او د اخرنی د پنه پورې د زمونږ مقتدا لري موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره به منو او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ د سویلی په هغه باندې عمل کوو